دا سورة فاتحة مکی سورت دے پرون درس کے مقدمه تفسیر هغه کی بعضی اهم خبرې تیرې شوې نو درس کې هم ان شاء الله تعالی په دې ځان په یو چې دا سورت څه ته ویل کېږي بیا دې سورتونو کې چې دا مکی او مدنی راځي دا څه ته ویل کېږي او بیا ان شاء الله تعالی د بسم الله متعلق څه اهم خبره او سورۃ فاتحه ان شاء الله تعالی مختصر باغوا ان شاء الله تعالی کو تاسو ګورئ دې کې دا سورۃ ته راغله ده دا دې څه معنا ده سورت ولی وای نو علامه لوسی د سورت تعریف او وجه تسمیه څخه داسې بیانای چې قرآن یشتمل علی ذی فاتحه و خاتمه سورت څه ته ویل کېږي چې دا قرآن دی د قرآن څه حصہ ده چې په فاتحه په شروع په خاتمه باندې مشتمل ده قرآن یشتمل علی ذی فاتحه و خاتمه وجه دای خو تعریف شو وجه تسمیه غداس دا چې صورت په معنی د رفعت سره د اوچتوالی سره راځي نو صورتم یو اوچته حصہ د قران پاک نو زکه ته صورت ویل کی یا صورت ماخوذ ده د سور نه سور جوټه ته وای سور یعنی ما بقیه من الشیء ته وای فقه المسر کې دی ویل دي چې هو الماء الذي بقي في الاناء بعد ما شرب منه انسان او حيوان فقه الميسر کې بداتا تراشي ان شاء الله تعالی دا ځان سره یاد ساتئ یا صورت ماخوذ ده د سوار نه سوار پیژنې سوار څه ویل کېږي بنگلو ته ویل کېږي سوار بنگړي ته وایي اسویره جمع راځي سوار دا اسوره تقریبا جمع الجمع ده داسې ده کنه داسې معلومي خو سوار په معنا د بنگړو سره نو صورت د صورت زکه وای لکه څنګه چې په بنگړو په دې لیچ او لاس باندې احاطه کړي نو داسې صورت احاطه کړي په مزامین خپل باندې یا څرنګه چې بنگړو سره زنانه غخستخکاری دغه رنګي په صورت سره انسان خستخکاری خصوصا طالبان او عالمان چې هغه د قران دغه سورتونه هغه ته یاد دی او هغه باندې هغه خسته کیږي یا د سور البلد نه ده هغه دیوال نه د خار چې کم تاو شوی دغه سره بیا په دې باندې بروست ان شاء الله یو خبره سوره بقره کې بیا کو دا چې موږ فاتحه کې با سکون او په دې باندې خبرو کو چې دې ته مکی سورۃ ویلې ده نو آیا دا سورۃ فاتحه مکی سورۃ ده او مدنی سورۃ ده نو دې باره کې
خو مفسرینو دلته چې لیکلي دي نو هغه ته څه ویلي دی لکه مکی ویلي دی خو دې نه مخکې د فاتحه کې به زه بحث وکړو چې دا فاتحه دې ته ویلی شوی دی امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر والا وی لها اسماء کثیره و د دې سورۃ فاتحه ډېر نمونه دي وكثرة الاسماء تدل على شرف المسمى وكثرة الاسماء تدل على شرف المسمى د نمونو دا ډېرواله دا کم سیز د پاره چې نوم کې خودل شوی دی د په شرافت باندې دلالت کوي نمونه ډېر دي دا فضیلت والا صورت دی دا د دې صورت نمونه دې صورت نمونه الاتقان کې جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه څه ذکر کړی تقریبا 25 پورې علامہ علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې ذکر کړی دي څو دا سورۃ فاتحه هو د یو نوم دی او د سورۃ نور نمونه چې کوم دی سر پاسه شلو پورې هغه روح المانی ذکر کړی دی درشو نه ته نه کړو درشو ده مشهور نمونه خو د سورۃ الفاتحه ام الكتاب سبع المثانیه اصل کې دا ډېر نمونه خو ذکر دي سره پاسه شلو پر روح المانی ذکر کړي اتقان ولا 25 ذکر کړي خطیب شربینی والا تقریبا 200 پر ذکر کړي دي نمونه د دې سورۃ فاتحه هغه کې بعض نمونه هغه تاسو ځان سره ولیکئ یو نوم دی سورۃ الصلاۃ سورۃ الصلاۃ یو حدیث ته پاغي مفهوم دی چې قسمت الصلاۃ بیني و بین عبدي چې دا صلات زما د بنده په منځ کې تقسیم شوی نو صلات نه څه مراد ده سورۃ فاتحه مراد ده نیمه زما د بنده دا هغه مفلوی حدیث دی د دې دویم نوم دی سورۃ الحمد ځکه په دې کې ذکر د حمد راغلی دی بل د دې نوم دی فاتحة الكتاب د دې کتاب فاتحه او افتتاح ده ځکه قرائت د قرآن په دې باندې لفظاً او کتابتاً د دوانو افتتاح شوی ده نو فاتحة الكتاب ورته ویل کېږي بل نوم دی ام الكتاب بل نوم دی ام القرآن نبی علیہ السلام د دوانو باره کې وایي چې الحمدلله ام القرآن و ام الكتاب الحمدلله ام الكتاب و ام القرآن بل سبع المثانی ورته ویل کېږي بل قرآن عظیم ورته ویل کېږي د قرآن شریف کم بنیادی مقاصد چې کم دي نه سورۃ فاتحه راګر کړي دي نو ځکه دې ته القرآن العظیم د سورۃ فاتحه ته ویل کېږي بل نوم دی سورۃ الشفاء لکه نبی علیہ السلام فرمایي چې فاتحة الكتاب شفاء من كل سم وداء سورۃ فاتحه د ار زهر او د ار بیماری نه علاج ده په دې کې د ار مرض شفا د سوا د مرګ نه د ار مرض شفا ده پکې ما ستانو د کېږم دا وای آیت الکرسی وای اخري سورتونه وای د ار سیز نه په امن کې شو سوا د مرګ نه
بل نوم یې سورۃ الرقیہ دا دم والا سورت ده سورۃ الاساس ته ویل کېږي بنیاد ده سورۃ الوافیہ ورته ویل کېږي بل نوم یې سورۃ الکافیہ سورۃ الکافیہ بل نوم یې سورۃ الکنز دا خزانه ده جنتی خزانه سورۃ الکنز بل نوم یې سورۃ النور بل نوم یې سورۃ المناجات بنده پکې خپل رب سره مناجات کوي بل نوم یې سورۃ الشکر بل نوم یې سورۃ التفویض تفویض دواد سره اخره کې بل نوم یې سورۃ الدعاء بل نوم یې سورۃ السؤال دا دې نومونه دي بل نوم یې سورۃ تعلیم المسأله د سوال غوښتلو چل به سورۃ فاتحه کې تا ته ښیي د الله نه به سوال څنګه کوي الله تعالی نه سورۃ تعلیم المسأله دې یو نوم دی بل نوم یې سورۃ الشافیہ بل نوم یې سورۃ الواقعہ واقعہ سورۃ الواقعہ یا د اخره کې بیا ګول کا سورۃ الواقعہ واقعہ واقعہ د دې ار یو وجه د تسمیه بیا د مزید وضاحت لپاره کو تاسو بیا مخکې لاړئ علامه لوسی رحمه الله هر یو به وجه د تسمیه بیان کړی دی دا ته ولي ویل کېږي دا ته ولي ویل کېږي او مزید چې صرف په دې نمونه باس کې نن په کې سارو غنټه درس لګ بګو د دې سورته فاتحه برته لګوندې فضیلت بیان کوم حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل اللہ تعالیٰ نہ پا تورات کیوں نہ پا انجیل کے پا مثل دا ام قرآن سورت فاتحی غنط سورت بل نہ نازل کرے دلوی فضیلت ہے اور سورت فاتحہ په دې کې ردیو ټول کتابونه غو تفصيلات پراته دي د قران هغه مضامین هغه خاتم کړي دا نو چې سورته فاتحه ولستلا فكانما قرأ القرآن وقرأ التوراة وقرأ الانجيل وقرأ الزبور وګ دې انسان قران تورات انجیل او زبور ټول ولستلا او سورته فاتحه د دې کې و آیاتونه دي او جنت و دروازې دي چې کوم مسلمان دا وای دا وونه دروازې او الله په کولاو کې دي انسان دې کې شکر د الله حمد ده او دومره محبوبه د الله په دربار کې چې ګوره د ورځې مسلمانان سونه پیری وای بار رکعات کې وای بل دونه نه لستل کېږي سورته اخلاص هم دومره نه لستل کېږي چې پښتنو ځان له ګوټه کړه ده چې زمرا سورته فاتحه لستل کېږي ځکه تش رکعاتونه پکې نو سورته فاتحه یو ډېر عظیم الشان او ډېر لوی فضیلت والا کتاب دی دا سورته ده په دې لږه پوهه کوي چې فرق په مابین د مکی او مدني کې څه ده دلته لیکلی مکیه یو خو بز داسته یو بعض خبره بیا کوم خودم را یاد ساتي درې خبره بعض علما وي چې مکی صورت هغه ده چې په مکه مکرمه کې نازل شوی دی او مدني هغه چې په مدینه منوره کې نازل شوی خو په دې باندې اعتراض دی اعتراض دا چې بعضی
داسې آیاتونه هم شته چې هغه نه په مکه مکرمه کې نه په مدینه منوره کې هغې ته به کم وایي او بل ځای کې اخوا ماحول کې نازل شوي لرې نازل شوي دي غزاګانو بعضې موقعو کې نازل شوي راجح او مضبوط خبره دا ده چې مکی هغه دی چې د هجرت نه مخکې نازل شوي او مدني هغه دی چې د هجرت نه پس نازل شوي نو که یو صورت په مکه کې یو آیات نازل شوی دی په مکه کې یو صورت نازل شوی دی د هجرت نه پس دې ته موږ مدني وایو مکی به ورته نه وایو په دې مکه کې بعضې آیتونه نازل شو دې ته موږ څه وایو مدني وایو ځکه د هجرت نه پس دي د هجرت نه پس نو مکی به ورته وایي او دا نکته نن ځان سره یاد ساتئ چې دا قرآن خو دغه شان د الحمدلله شروع شوی دی چې په والناس باندې ودرېدو مختلف آیاتونه مختلف سورتونو ټوکړې به نازلېدې او هغه کېښودلو حکم به پلانکي پلانکي ځای کې دا ولګوئ بعضی صورت کو هغه تعریف هم اخلي چې د بعضی صورت بعضی آیاتونه د هجرت نه مخکې یا وروسته په هر اعتبار سره جي خو کون د صورت کېدل د صورت مکی یا مدني دا په اعتبار د اکثر الاجزاء سره دي یعنی یو صورت کې چې ډېر آیاتونه هغه مکه کې نازل شوي د هغې تعریف مطابق یا ډېر آیاتونه په مدینه منوره کې نو که لږ پکې مکي وي نو هغه ته به موږ مدني وایو چې ډېر پکې کم وي نو هغې ته به ګورو تاسو به دې خبره پوه شئ چې ډېر پکې کم وي هغې حکم به پرې لګوو خو دغه تعریف هم واخلئ چې مکي هغه ده چې په مکه کې نازل شوي مدني هغه ده چې څه کې دي مدینه منوره کې نو که یو آیات په مدینه منوره کې یعنی په مکه مکرمه کې نازل شوی د هجرت نه پس نازل شوی دی نو دا کم خلک چې دغه صورت ته مدني وي نو دا آیات پکې مکی حسابوي آیات مکی حسابوي خو صورت ته مدني وي نو ته به وایې چې د صورت ته ولې مدني نه وي نو صورت ته مدني څه کنه وایي چې ډېر خو پکې دغه دي که نه ډېر خو پکې نه مکی ورته ولې نه وي نو ډېر پکې مدني دي ډېر پکې څه دي مدني دي نو ځکه ورته مدني وایي دې صورت فاتحه کې بیا خبره کوو انشاءالله تعالی دا کوم صورت دی چې دا مکی دی کوم مدني دی ته مکی لیکلی دی په دې باندې بحث کوو انشاءالله اوس عام خبره بعضې فرقونه علما کرامو ذکر کړي دي چې مکی صورتونه اکثر واړی مکی صورتونه اکثر څه واړی او مدني صورتونه اکثر غټي لکه ګوره صورت فاتحه د راجح قول مطابق دا مکی دی که نه د وړوکې صورت دی او د بقرې ته پسې وګوره دا مدني دی دا یو فرق علما کرامو ذکر کړی دغه رنګې دا فرق په اعتبار د مخاطب سره بعض علماو ذکر کړی په مکی صورتونو کې عام خطاب په یا ایها الناس سره راځي په څه سره یا ایها الناس سره خطاب راځي په مکی صورتونو کې اے خلکو او په مدني صورتونو کې خطاب په یا ایها الذین آمنوا سره راځي اے ایمان والاو خو یو نکته نن ځان سره ضرور یاد ساته چې په مکی صورتونو کې خو یا ایها الناس راځي خو سیوا د وځایونه په قرآن شریف کې وځایونه داسې دي چې په هغې کې په مدني صورتونو کې یا ایها الناس راغلی دی وځایونه قرآن شریف کې داسې دي چې په هغې کې په کومو صورتونو کې په مدني صورتونو کې څه راغلی دی یا ایها الناس راغلی دی دا هم یاد ساتئ په مکی صورتونو کې سجده تلاوت نه وي په مکی صورتونو کې سجده تلاوت نه وي او په مدني صورتونو کې سجده تلاوت وي چې کومو کې راغلي دي دا نه چې په ټولو کې دي په کومو صورتونو کې چې واقعه د حضرت آدم علیه السلام راغلی هغه صورت به مکی
سیوا د سورۃ بقره نه چې کې واقعا د آدم علیه السلام راغلی سورۃ مدنی ده لا رحیل باندې رحیل باندې مراقبه شوي کوم سورتونو چې واقعا د آدم علیه السلام نه راغلی هغه اکثر مدني کله به مکی میخا په کوم سورتونو کې چې واقعا د آدم علیه السلام بیا نه راغلی نو به اکثر څه مکی وي هغه په حق اسمانه وي الټا داغي او کله به مکی چې کوم کې نه راغلی په مکی سورتونو کې لفظ د کلا راځي خدا کلا کلا سوف تعلمون چې څنګه راځي کلا دا کلا لفظ دا اکثر لفظ ټول ځینو کې په مکی سورتونو کې راغلی په مدني سورتونو کې کلا نه راځي بعضی خو داسې مشته خو لیکن غالبا داسې چې د جهاد کم آیاتونه دي نو هغه په مدني سورتونو کې دي غالبا سره وایي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ فاتحه مکی سورۃ ده و آیاتونه دي پکې او یو رکوع ده پکې 27 کلمات او ټکی دي پکې او 140 حروف دي پکې سورۃ فاتحه کم سورۃ ده مکی سورۃ ده و آیاتونه دي پکې یو رکوع ده پکې 27 کلمات دي پکې او حروف پکې سودي 140 حروف دي په دې سورۃ کې 140 کلمات بعض 23 او حروف کې 123 پورې ده لاوري صاحب والا ذکر کړی په دې باندې एग्जाम کوی کی موضوع د دې خو عام طور علماء د صورت موضوع تعلیم المساله خي د سوال چې کوم چل دی تعلیم دی هغه خي خو موضوع بعض علماء د ذکر کړی چې د آیات نمبر 1 نه 3 پورې د 1 نه د 3 پورې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم پوری اوصاف خداوندی د الله پاک صفاتونو بیان دي او دا دغه 3 پوری د مالک یوم الدین پوری او ایاک نعبد و ایاک نستعین دا څلورم نمبر آیات چې کوم ده په دې کې رابطه بین الخالق والمخلوق ده د خالق رابطه نمبر تاسو له پکار دی نو د الله عبادت او د الله نه امداد غوښتل دا و پیژن تاسو نمبر په ذکر دی الله نمبر ځان سره دی په دې باندې خپل رب سره تاسو تعلق جوړي عبادت او استعانت امداد غوښتلو باندې نو په دې آیات نمبر 4 کې رابطه بین الخالق والمخلوق ده د دې موضوع او د آیات نمبر 5 نه 7 پورې طریقه درخواست ده چې د الله پاک نه به درخواست دعا په کومه طریقې باندې کې څنګه درخواست وکړي ګوره اهدنا الصراط المستقيم یا الله موږ مضبوط کی په لار داس لار چې نه غره برابر ده لار دا کسانو چې تا انعام کړ پاغي باندې چې پاغي نو ستا غضب کړی شوی دی او نه غي گمراه دي لکه ګوره داسې یو سړی چاله لار شي مخلوق کی هغه ته وای یاره تاسو خو ډېر ښه خلک یې وای استاد پلار نیکه ماشاءالله هغه خو ډېر کارنامې وي او تاسو ماشاءالله هغه په نقش قدم رواني وي او دا صفاتونه وکي او بس جی تابعداري چې نیمه شپه حکم کوي چې پټي ګوي پیښ هر څه ته وای بیا خلک جزیره یو 100 روپۍ خوراک پیسې لګي پکار نو بندا ډېر محتاج دی یا الله د الله حمد او ثنا او صفات ویل او ته د قیامت د ورځې مالک او واقداري خاصه بندگی کو خاصه امداد غواړو بل چا نه غواړو یا الله
وی په دې نیغه لار خو لږ نیغ او برابر کې دینم کوګ نه کې دا یو غوښتل ها خو د هدایت نه اوچت بل څیز وی هغه سوال به کړی وی هغه به الله پاک دې مخلوق ته ښودلی وی خو د هدایت نه او په دین اسلام او قرآن باندې د مضبوطېدو نه اوچت بل شی نشته دی چې سړی د دنیا بل څه وغواړي چې الله ته ما یو ګاډی راکړي یو کور راله راکړي ټانکۍ چې راکړي ایمان غواړه هدایت غواړه په هغې باندې مضبوطېدل غواړه دا به وروسته راځي انشاءالله تعالی د اهدنا معنا عام طور دا خلک کوي چې الله موږ ته نیغه لار وښیي نو هغې باندې مې اعتراض دی که نه چې یو سړی مونځ ته ولاړ دی او مونځ کې دا وایي چې اهدنا صراط الله موږ ته نیغه لار وښیي نو نیغه لار خو تا ته ښودل شوې ده نو څنګه اوس نیغه لار نور غواړي هغې کې به انشاءالله خبر نو دغه ځای کې طریقه د درخواست یاده کا او د خدای پاک نه د هدایت او په هغې باندې مضبوطېدلو هغه سوال کوو د الله پاک نو د دې صورت خلاصه هم لږ ځان سره یاد ساتئ په صورت دا صورت چې کوم دی د قرآن شریف چې کوم دا مضامین دي د هغې اجمالي نقشه ده اجمالي تفصیلي نه اجمالا نقشه ده ګوره د الله توحید ماخذ توحید پکې وګوره یک او دو کې د الله د یووالي خبرې وګوره په 3 نمبر آیات کې د قیامت خبره وګوره صحیح ده دغه رنګې د رسالت خبره هغه په ایاک نعبد و ایاک نستعین دغه رنګې د برګزیدان خلک چې کوم دي د الله غوره خلک او بزرګان آیت نمبر 100 چې کې وګوره او په صد کې وګوره دا غیر المغضوب علیهم دا کې منګه انعمت علیهم باندې د احناف په نسبت باندې وقف دی ښا ځان سره یاد ساتئ د احناف په نسبت باندې په دې وقف دی لکه منګه سورته فاتحه ته سوایو و آیات او شافعی سے رحمه الله متسویه و آیات وی هغه په کې سورته فاتحه حسابي دا بسم الله حسابي او منګه وایو چې دا براشي بسم الله کی خبره کوم درته بسم الله ته غلامنګ نیو را کو شوی کنه او کنه هغه ځکه لګي سوره الفاتحه مکیه پېښوي نو موږ په دې انعمت علیهم باندې وقف کوو نو دا بزرګانو خلکو بیان دغه ځای کې دی او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین مردودین خلکو چې کوم رد شوی دي شړل شوی دا غي بیان په دغه کې دی نو اجمالی نقشه او قرض ولا ټول قران کړه توحید رسالت آخرت بزرګانو خلکو بیان د بدعملو خلکو بیان او تاسو ما پرون د بنیادی دعوی د قران درې بیان کړی وکنه هغه پکې بیان کړی نو دا سورت دی سورت فاتحه ته مکی ویلې ده مکی په دې سورت فاتحه ته مکی ویلو کې د علماء لک کلام مشتا چې دیتا دا مکی دی او دا مدنی دی هغه هم تاسو ځان سره ان شاء الله تعالی لک نوٹ کړئ بعضې ته مکی وایي بعضې خلکو په دې کې هغې ته مدني ویلی دی راجع هم دا د بعضې چې ته مدني ویلی دی هغه علماء کرامو د هغې په غلطو کې حساب کړی چې دا مکي دی او بعضې وایي چې دا صورت نیم چې کوم دی په مکه کې نازل شوی مدینه کې دا خبره هم ډېره لرې ده
او یو خبره د اعراب القرآن والا او دغه رنګ نور تفسیرونه والا دا ده چې دا سورۃ فاتحه وي 2 ځل نازل شوې ده یو ځل په مکه مکرمه کې نازل شوې ده بل ځل مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې نازل شوې ده چې کله مونږ پر شو او په مدینه منوره کې نازل شو چې کله قبله د خانه کعبه نه د بیت المقدس نه خانه کعبه ته وګرځیده دا یو خبره د علماء په کې شته بیا دا وړول جوړ شو کې دې څنګه ته دا کسان سنبال دا بسم الله الرحمن الرحیم دې له کوم فضائل هغه ځان سره یاد ساتي حدیث شریف راځي د نبی رسول فرمایي کل امر ذی بال لم یبدا ببسم الله فهو ابتر کم زیشان کار او خپل کار جائز کار هغه چې په بسم الله باندې شروع نشي نو هغه به برکت لنډې بوچي برکت نه جائز کار وایي جائز کار وایي دا قیصر روم د روم چې کوم بادشاہ هغه عمر زمو ته دا خط راولېګو ته ویل چې زما په سر باندې درد دي او هغه درد نه ختميږي عمر سے ته وی چې ما ته دوايي راولېګا عمر سے بل ټوپۍ ولېګلا هغه ټوپۍ به چې کله په سر کې خدا په سر به درد نو چې کله به سر نه خاکله په سر به درد نو نا ټوپۍ د سکولا او کله دنه په کې سزا چوي کدا کې یو کاغذ او په کاغذ باندې لیکلو شوی بسم الله الرحمن الرحیم نوح علیہ السلام چې کله کشته کې سور شو نو ویل بسم الله مجریها و مرساها نو دا کلمه نیمو ویلا دا بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو نو د دې نیمه کلمې په برکت باندې علما کرام وایي هغه کشته ته نجات ملاو شو نو کوم مسلمان چې ټول عمر بسم الله الرحمن الرحیم وایي نو آیا ته د اور نجات نه ملاوي دی بسم الله الرحمن الرحیم بارک دا اصل کې یاد ساتي اصل کې لومبه کې دا بسم الله بدس ویل کېدا تاسو سمجھ سب ویل کې بسمک اللهم بسمک اللهم نو دا چې کله بسمک اللهم ویل کېدو نو بیا بل صورت ده دا بسم الله د مجریها و مرساها چې کله نزول شو نو بیا بسم الله ویل کېدو صحابه ورسې ویل بیا چې بل صورت ده قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى بیا بسم الله الرحمن او چې کله سورۃ النمل دغه آیات نازل شلو انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم بیا ټول بسم الله مکمل شو
بسم الله بیا مکمل شو. اول کې سو بسمک اللهم، بیا بسم الله، بیا بسم الله الرحمن، بیا بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لږ پوه کړئ چې آیا دا بسم الله د دې امت خصوصیت د نور شریعتونو کې دې څه خبره وه؟ بعض علماء وایي چې دا د امت خصوصیت دی، بعض وایي نورو کې وه. خو دې منځ کې تطبیق دا دی چې خاص په دې الفاظو باندې چې بسم الله الرحمن الرحیم په دې الفاظو باندې د عربی د دې ټکو نه جوړ شوی دا د دې امت خصوصیت دی او مفهوم او مطلب په نورو شریعتونو کې مو. دا یو خبره ده. دا ځان سره یاد ساتئ چې آیا دا بسم الله الرحمن الرحیم چې دلته راغلی دی نو دا د قرآن نه جز دی او که نه دی؟ دا د دې صورت نه جز دی او که نه دی؟ په دې باندې تفصیلي بحثونه د علماء کرامو موجود دي، خو زه به درته مختصر خبره وکړم چې آیا دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورۃ فاتحه یا د بل سورۃ نه جز دی کنه دی؟ دا یو ډېر اهم مسله چې د ائمو په منځ کې اختلافي مسله ده. د امام شافعي رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په منځ کې او نور ائمه پکې، نو په هغې باندې به لږه غوندې خبره ان شاء الله تعالی. خو زمونږ دا دومره یاد ساتئ دغه سورۃ النمل کې چې دی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، هغه د ټول په نسبت باندې د آیات سره یو جز دی، هغه بس قرآن دی. په دې کې اختلاف دی چې آیا دا د سر کې چې راغلی ده چې دا د فاتحې یا د هر سورت نه دی او که نه دی؟ نو یو قول دا دی چې دا آیات د فاتحې نه او د هر سورت نه دا مذهب د امام شافعي رحمت الله علیه دی چې هغوی وایي چې دا د فاتحې نه آیات دی او هر سورت په سر کې دا آیات دی. دویم مسلک واوره، دویم مسلک دا دی چې دا آیات نه د فاتحې نه او نه د یو بل څه د سورت د قرآن نه، دا مذهب د امام مالک رحمت الله علیه دی. دریمه خبره چې دا یو مکمل آیات دی د قرآن د سورتونو په منځ کې د جداوالي دپاره نازل شوی دی، نه د فاتحې نه آیات دی نه د بل سورت نه. دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی چې هغوی وایي دا مستقل آیات د انزلت للفصل د سورتونو په منځ کې د جدایي دپاره نازل شوی دی چې بسم الله براله پته به ولګېږي چې سورت بل شروع شو. نه د فاتحې نه جز دی او نه د بل سورت د سر نه، خو مستقل آیات دی چې د سورتونو په منځ کې د جدایي دپاره نازل شوی دی. نو دې وجې نه قاریان صاحبان چې کله ختم کوي نو په یو سورت کې خامخا دا بسم الله په تراو کې په تیزه باندې وایي. تاسو په خپله خبره پوهېږئ چې یو ځل مسلمان خو دا بسم الله په تیزه واوري نو قرآن به یې دا بسم الله پکې یو ځای کې په تیزه ونه ویله نو ختم یې ناقص دی، د هغې اورېدلو والا. پوه شو په خبره باندې؟ یو سورت سره وایي خامخا قل هو الله احد نه، بل ځای کې یو سورت سره وایي په شروع کې. بیا د هر یو خپل دلایل دي. علامه صابوني رحمت الله علیه په هغې باندې او نور علماو بیا بیان کړی دی. خو تا ته ما د هغې خلاصه وویله، دا یاده کړه، خپل مسلک دې وپېژانده چې بسم الله دا مسله ولیکله، مسله دې نه لیکله
او کتاب لیکي ما مسله چې وختي بیانول تا ولې لیکله دا شی مکوه په دې کتابونو کې دا ټول علمونه وي دا په سینو کې یادول ګرانه خبره ده په دې تمه باندې ډېر خلک قبرونو ته لاړ شي دا پلان کې کتاب لیکلی دی دا کې وګورم بیا دا څه غپ دی دا قتل غپ دی آسان کار دا ډېر شوګيري او ډېر علم واړي دا څه پښتو کتابونو خو نه دي لیکلي دا چې هغه کوم لیکلي دا هغه چې ته ګورم پیدل په ډېر ګراني ځا امام الوسی حواله وکړه الوسی لیکلو ته وګوره دا الوسی دی دا روح المانی دی جی ته دا څه وګوره پېژ دا الوسی ته وګوره دا څه ته وګوره دا روح المانی متن دی تیار مړی ته جوړیږي نو چې خبره ولیکل شي بیا ته کتاب لیکي ډیر د سیدی ماج د خپل د استادانو کوم لیکل کړي نو بعضی کې ما غته د کتاب نوم لیکلو صحیح زما یو بیان صرف د دې نه ډک دی چې ما ټکی ته چې استاد کومه نقطه بیان کړې تفسیر نوم ته لاندې لیکل شوی دی او زید فخر او د فضل د الله پاک چې ما فضل له ما استاد د درس تفسیرونه حواله ورکړل الحمدلله ما شپه ته پیدا کړی دي خو ما ته دوه وخت نه ملاويږي چې زه هغه نوم ملي کړل چې هغه زه زرا واړو مزه خبره دي چې اوس خپل وګورم دومره وخت لکه نشته بس لکه دا اوس غلطي و چې ته د کتاب نوم لیکم نو غټه کې ولې لیکم خبره ده کنه اټکه ولې لیکم چې سیمه ته وویل دا واجبہ خبره ده دا به سړی سره وخت نه سړی زودن پاره کوم نن باندې تکینو چې رورو غټيږي کارونه سیوا کیږي نو تاسو ګورئ بسم الله په دې الفاظ باندې د امت خصوصیت ده د امت د تفسیر خطیب شربینی کې سراج المنیر والا د ابن مسعود سے قول تقریبا ذکر کړی دی د دې بسم الله الرحمن الرحیم کې نور لس حرفونه دي او جهنم باندې چې کومه غټه پرختي مقرر شوې دي هغه نور لس دي نو کوم مسلمان چې بسم الله الرحمن الرحیم وي الله پاک به دغه نور لس پرختو د عذاب نه پامن کیږي دا به د اریو په ځای باندې قایل شي دا خبره تفسیر خطیب شربینی د ابن مسعود رضی الله عنه چې کوم دا ناغه ذکر کړی دا حدیث وی چې عدد حروف البسمله الرسميه ودا نور لستی او ملائک د خزانه نار دام نور لستی ابن مسعود سی وی چې من اراد ان ينجيه الله تعالی من الزبانيه دا چا چې دا اراده چې الله پاک د دین نور لسو پر اختو د عذاب نه په امن کې نو دا بسم الله دی وی چې الله پاک د هر حرف په ځای د پارا ډال د وګرځي چې د اړې پرېختي هغه کومې چې جهنم باندې مقرري د هغه د پروادار ډال وګرځي د هغه د عذاب نه په امن کې شي تعالی من الزبانيه نو فليقلها ليجعل الله له تعالى له بكل حرف جنة أي وقاية من واحد دا أريو يونا بيتش كم دا پردش علماء کرام بو چې کوم مسلمان د خوب نه مخ کې یو اشارت بسم الله الرحمن الرحیم وای نو د غلانا د شیطانی اثراتونه او د اچانک مرګ نه الله پاک دا سره محفوظ کی چې بسم الله الرحمن الرحیم د خوب نه مخ کې یو اشارت وای غلا به ان شاء الله غلاګر به ناراضي
کم مسلمان چې 50 کرته بسم الله الرحمن الرحیم د ظالم مخې ته وای او چا سړی په ظلم کوي مشر هغه په ظلم کوي بادشاہ څوک دی خو دې د ظالم مخې ته 50 کرته بسم الله الرحمن الرحیم وای هغه ظالم به مغلوب شي دی به غالب وي کم مسلمان چې وسوا او شپږ اتیا کرته بسم الله الرحمن الرحیم وای وسوا او شپږ اتیا کرته بسم الله الرحمن الرحیم وای او وب په دم کې او د طلوع افتاب د نور خطو په وخت کې وسکی حافظه به قوي شي ذهن به الله پاک مضبوط کی بس بیا وخت سبقونه نه یریږي 786 کرته وب په دم کې او به د وب د نور او په بل وخت کې دم کې او د وب د نور په خطلو ټیم کې چې کم دی دا وس کی کم مسلمان چې 12 پیری بسم الله الرحمن الرحیم وی او د هر 0 پیرونه بعد کم از کم یو پیر درود شریف وی او د دې 12 کرتونه بعد د خپل یو جایز شرعي مقصد د پاره سوالو کې علما کرامو دا حاجت به الله پاک پورا کوي والله د هر 0 نه پس درود شریف وی سبق تناسب صحیح یہ خبر ہو رہا مودی سے نن مرازخان او مسمار زبل خاص دي سيده زبز من مراد سيده ز سره د تکو مصطفی دا بسم الله ویل دی باندې ځم کوي کی بعض زونه د سیدی لکه سیګریټ وغیرہ د دینه مخکې د بسم الله چې یو چې حرام شی دی ورغه د بسم الله نه وای او ډېر خطرناک خبره خو عام طور یو سړی سیګریټ سکیو بسم الله الرحمن الرحیم وای دا مکروه دی ها پېښ خبره وشه یا کوم څه نه بد بین راځي دی بسم الله کې تاسو ځان سره څو خبريات ساتي لکه یو سړی چې ذبح او علاله کې بسم الله به وایي کنه په دې کې دایمه مسلکونه دي متروك التسميه عند التذكيه یا عند الذبح هل يحل اكله ام لا اصول شاشي کې تاسو وایي یا نور الانوار کې چې چا بسم الله الرحمن الرحیم کې دا مسله تیر شوی ولګه بسم الله چې پرې خدلا یو سړی بسم الله پرې خدلا دا مازین قران راځي اصول شاشي کې به دې باندې راغشته نورمال کې مستکنه چې کوم کس تسمیه پرې خدلا عمدن قصدن او کو ناسیه نه کو په قصد پرې خدا او کو په یې پرې خدا نو د امام مالک رحمت الله علیه په نسبانه چې دا کب ساروی علالی دا مردار دی کو قصدن پرې خدا او کو په یې سره پرې خدا د امام مالک سره په نسبانه سره امام شافعی سے بوئی رحمه الله تعالی
کو بسم الله تی په یره پاتې شي کو قصدن پرخي دا ساروي حلال دی او جایز دی دا څه ده او د احناف په مسلک پر ځای کې ډېر درمیانه یو ډېر خسته امام صاحب وی کو دا بسم الله الرحمن الرحیم دای په قصدن پرخي او وینه ویلا مسلمان دی او بسم الله قصدن پر خدا اساس مردار شو او کوی رشوی د جایز دی تاسو پیښ په دې خبره باندې نو کو چا چرګا لاله ولا ساروی لاله مانه بسم الله رشوی او مسلمان دی جایز دی او کو قصدن نه ویل مړه بسم الله ته ضرورت دی نه نه په مردار شو دا الله نوم چې په یاد نشي کان مشرکانو واجبہ خبره کوي چې په خپل یو سیز علالای ذبح کی مړی کی وې دا هغه خوري وې چې کوم الله پاک مړ کړی نه خوري وې دا مردار شوی دی الکه مونږ خو ځکه نه خورو چې د الله پاک نوم پې نه یاد شوی دی ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه تاسو مخ خورئ هغه چې د الله نوم پې یاد نشي الله نوم پې نه یاد شوی دی حاجی بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله الله اکبر بسم الله الله نو کو ټولې بل څه دغه نشته او بسم الله الله اکبر دا الحمدلله ټکه چې تاسو ګورو د سر کې راغله پنځه سورتونه د سری چې داغه فسر کې دا الحمدلله شروع شوه یو سورته انعام ده تاسو راواړو سورته انعام سورة انعام وما سپاره کې ده الحمد لله الذي خلق السماوات بل سورة كهف راوړه سورة كهف پنځلسمه سپاره کې ده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بل سورة سبا دویشتمه کې سورة سبا دویشتمه سپاره کې الحمد لله الذي له ما في السماوات بل سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات او بل سورة فاتحه شریف دې په سر کې دا الحمد لله حمد د حمد څخه اقسام دي د حمد سری اقسام دي یو حمد د حادث ته د پاره د قدیم اقسام د حمد کې یو حمد د حادث ته د پاره د قدیم یعنی کوم شی چې الله پاک پیدا کړی دی لکه انسان شو یا بل مخلوق شو دای حمد وای د الله پاک نو دې ته حمد د حادث د پاره سره د قدیم دی الله پاک قدیم ذات مخلوق پیدا شوی دی الله خود پیدا چانه پیدا شوی هغه ابدی او ازلی ذات یو حمد د حادث د پاره د حادث دی لکه یو انسان د بل انسان حمد وای حمد حادث د پاره د حادث یو حمد د قدیم دی د پاره د حادث حمد د قدیم د پاره د حادث لکه الله پاک چې مثال د نبی علیہ السلام صفات کی وانک لعلى خلق عظیم دا حمد قدیم ذات د حادث د پاره ویل دی یا حمد د قدیم د پاره د قدیم لکه الله پاک چې خپل حمد په خپل باندې وایي دا دلته چې الحمدلله او دغه مفسرین دا وایي یا اهدنا چې قولوا فی الدعاء یقولوا الحمدلله تاسو الحمدلله وایي تاسو الحمدلله وایي
حمد معنا دا ثنا ان صفات کول یو حمد تکې ده ها سر دا ګوره یو حادا یو خادا او بل څه ده هادا تاسو کې فرق مو پیژنئ تاسو قاریان صاحبان اذا عوام غلط وي ها خو څوک هم نشي ویلې خو څوک هاوي الحمدلله او الحمدلله څوک څه الحمدلله ډېر خلک اقامت بکې یا بازار کې اشهد ان محمد الله اکبر خپل پیغمبر نوم بیان ورسي محمد چی معنی ده محمد نو یو حمد ده ثنا او صفت ویل کیږي یو ده حمد ها میم دال ها حمد دو معنی سر راځي یو دا کونټی نه امثال دي لاس کی ته حمد وی یو زمری لکای ته ویلې زمری لکای ته ویلې کی نو وسه معنا څونه غلطه شو چې د کونټی لاس کې یار زمری لکای د الله لپاره نعوذ بالله دا پښتنو کار دی او یو حمد دی مړوالی ته وی خمود النار لکه اور وی مړ شو عرب وی حمد مړوالی ته مړ شي مړ شي نو خمود النار عرب وی هغه اور چې مړ شي نو به معنا غلطه شو لله دی کې دا لفظ الله چې کوم دی په دې کې ډېر لوی باسونه دي خو یاد ساتئ ډېر علما زموږ په دې چې دا اسم اعظم دی په دې باندې خو ډېر زیات کتابونه لیکل شوي دي او تفصیلی بحث او تحقیقی بحث کې کړه ده نو مولانا موسی خان بازی رحمه الله یو کتاب ده الکنز الاعظم فی تعین اسم الله الاعظم تا وړه جو پیسې نیول هغه کتاب کې ډېر تحقیقات کړي خو به بدن غنوم پکې ورکشي د الله پاک دا نوم پټ دی اصل کې خدا دا نوم د الله پاک پټ دی په نومونو کې خو د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه بعض قول د مرقات مولا علی قاری رحمت الله علیه غي د سید امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خبر بعض علماء ډېر دا ذکر کړی دا چې اسم اعظم دا الله دی او په دې شرط چې کله ته الله وې او ستا پزړه کې د الله نه سوا نور څوک نه دیو جو بزرگ فرمایي وې خېټه د حرامو نه خالقه او زړه د غیر نه خالقه وې هر نوم د الله پاک اسم اعظم دی به دعاګانې غواړه او دا اسم اعظم دا الله پاک په دې نومونو کې پټ کړی دی او هر ساعت دې معلومات نه کیږي ځکه سړی دانش برداشت کولای اوس که ماته اسم اعظم معلوم ها بس ته چې خیره هم کولای بس خلک بغیر کې دي دا یو غټه سینه غواړي یو بزرګ یو کس مشهور وي ته اسم اعظم معلوم دی هغه د الله نومونه کې چې کوم سوال پکې نو چا یو بزرګ بل چاته و خو چې ته د اسم اعظم معلوم دی اکاس په ورغه ویره چې ما د اسم اعظم وخه تاسو معلومه دعاګانې کوو داسې خېخه دعاګانې بکو قبليږي بر مونږ ته وخه د الله نوم دی خدا به هغه دا ته لایق نه نه ما صحیح مته وي خاصه بس صحیح خیمه یو کار وکړه یو زه ته خو دې کې ودرېګا بس الله پاک هغه ته و خودل فلانکی ځای کې دروازې سره ته ودرېګا
او ټول ورځ به تیرې چې څه واقعیا دې ولیدله درس به لږ مختصر کوو بیا ما 10 بجې تقریبا څه مردان کې بیان دی بیا 2 بجې اتولاندې پروګرام دی او ودونه هډر زیات دي او نور غم خادیانه خدا به ان شاء الله وکړو نو تاسو ګورئ اوس دا مختصر خبر ده هغه وتر دې لایق نه وي خیرت جی وینا ته پلان کې لاړ چلته یو دروازه وا د خار دس ویا کې ودرېګا چې څو واقعیا دی ولې دا بس ما ته وې سیدا دې چې الته ولاړو ورځ تیر ولا نا وخت شو دغه ګوري چې یو بابا را روان دی هغه سره داس د پاڼم ور سره دی پیټه دی سره پدې کې الته یو سرکاري کا سوال دی هغه په بابا باندې ظلم وکړو گزارونه مولا ورکل کنه چې تاسو کې او کوم ځای باندې رااله دا دی وکړه واغه اکاسي وو بابا ډېر زیات خپه شو بوډا سره ډېر ظلم وکړو ټول ستیر شو رااله او سړي ولیدو دا څنګه واقعیا ولیدا نو کوتل دا اسم اعظم معلوم وي نو تاسو څه کول امام دې سره د خیره کوله چې الله دا خو غر کې دا دومره ظلم څوک کوي وای ښا وې دا کم بابا چې دا وهلو خړل او دا سخت برداشت کړل او هغه خیره نه دی کړی اسم اعظم ما دغه نه یاد کړی دی اسم اعظم ما ته د خود لید د دنه ما یاد کړی دی خدای هغه وسیله دومره کولاو دا چې هغه مسلمان ته بدعا نه کوي چې اسنه دا خو ډارک هلاکیږي دغه په ډېر مسالې جوړي لکه بلعام ابن باورا يهود لوی مولاو کنه د موسی عليه السلام خلاف خلو کلاو کړه کنه خل هغه ځان ته بدعا وکړه خو دې لپاره درېدل او حلال شو مستجاب الدعوه ایمان او ولایت تر د سلب شو موسی عليه السلام شاګرد یو بل قسم دغه شان خپل یو استاد د خطه یو ته اسم اعظم معلومه مونږ ته وې پیګه هغه ته نه تل بیا غیر تنګ وي بس هغه یو ډبه تیار کو هغه ودا ډبه با لانکی کس لره سیخ په لار کې وګ نه کولاوي به وګور بیا چرش به وګور هغه چر روان شو سجده تو سره ډېر لري سره کې بس صحیح وي چې دا ډبه کولاو کولګي چې کولاوي کو هغه نه مګه واغتی منډه کړل مګه پکې بس سره ډېر زیات وسمو واپس شو چې دی استاد ما ډېر غلطي وکړو دا خو په شرمولم دا کوم هغه مګه وړي وې دا خو ډېر بده خبره رااله سید منسو وي ته د اسم اعظم لایق نه وي وي ته ما چې دا ډبه مو کولاو هغه ځای پورې نو تا په لار کې کولاو کو نو ته اسم اعظم سره څو ساتي وي ذات دې لایق نه وي ذات کار پیش بخبر دا باسونه دی علماء ذکر کړی مختلف کتابونو به تاسو ته هغه وې خودم رضان سره یاد ساتي ها الحمدلله رب العالمین رب العالمین چې پالون کې ټول د خدای توپ صفاتونه ټول د الوهیت صفاتونه الله پاک لر دي چې پالون کې د ټول مخلوقات دي رب د رب اطلاق څو معنی باندې کیږي رب مالک ته ویل کیږي مصلح ته ویل کیږي معبود ته ویل کیږي هغه سردار ته ویل کیږي د اطاعت کی خبره منل کیږي پالون کې د مخلوقات دي علامه نسبی د واسطی رحمت الله علیه قول ذکر کړی چې رب شاد ویل کیږي وی هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء رب څوک دی وی هغه ذات دی چې به کې پیدایش کو مخلوق پیدا کو والمربي غذاء او بیا رورو اغله په غذا باندې تربيت ورکې دا ماشوم چې پیدا شي د خوراکونه نشي کولای دا تربيت چاو کو د اندازې ته چاره ورسو او د ارسنه بچکی او اخره کې معاف کی بس دا رب دی وي پیش اخره کې مغفرت نسی رب العالمین العالمین اسم ده کو پیل لکه تو
زر وایا اسم دی ولی الف او لام پکې تراغلی دي دویم علامه پکې سره ده اسمی د اسم دویم علامه پکې سره مضاف الیه دی او بل پکې سره درېما جمع ده درې علامې پکې د اسم ویلي عالمین د عالم جمع ده عالم ستویل کیږي ډېر خبرې دي پکې کل ما خلقه الله تعالی فی الدنيا والآخرة ارغه سوچ الله پاک په دنیا او په آخرت پیدا کړی ټول عالم دی او بیا د عالمین سو عالم دي دا څو غتیا زره یا څو شل زره یا دی خو زبرتا یو خبره وکما چې هغه مضبوطه خبره معلومیږي دا چې ما يعلم جنود ربك الا هو چې ستا د رب لخر چاته نه معلوم مگر الله پاک ته معلوم چې څومره یو عالم قول امام بغوی ذکر کړی دی دا د سینې دا غي دا نه وي چې دا خبره صحیح ده دا خو الحمدلله ډېر تجربه نه پس دا خبره ذهن ته راځي اخو یو تفسیر نه یو خبر راغستل دي نو عالمین توبه جاندا چې رب د عالمین دی الرحمن الرحیم ته بسم الله معنا دا وا چې خاص په نوم د الله تعالی سره چې به حد مهربان او ډیر رحم کوونکی دی شروع کوم د شیخ الهند معنا به درته وکړه پیش په خبر باندې مولانا محمود الحسن رحمه الله بیا به الرحمن مانم کې چې به حد مهربان او الرحیم ډیر رحم کوونکی دی مالک یوم الدین مالک او واقدار د ورځې د قیامت یا مالک او واقدار د هر څه دی په ورځ د قیامت کې د قیامت د ورځې مالک څوک الله ولې دنیا د ورځې مالک الله پاک نه رسي د دنیا د ورځې مالک الله پاک نه رسي ولې نه دی بیا څنګه وي چې مالک د ورځې د قیامت الله پاک دی یو جواب عام علماء ذکر کړی دی یو النکت والعیون والا ذکر کړی دی عام جواب خدا دی چې دنیا کې خدا نور خلق هم لګیا دي سو کوئی زماو سو کوئی باچا خانی پکار دا سو کوئی عمران خانی پکار دا سو یو شی یادې سو بل شی یادې موږ ته مسلمانی پکار دا مسلمانی ګران کار دی نو دنیا کې هډر خلک وایي چې زمنګ بادشاہي زمنګ حکومت نو دا مجازي بادشاہان دي دا چرګو غلپې شو کنه دا مجازي دي څه دي مجازي دي حقیقي خو دي او په مجاز کې بیا د مجازي دي پېښ وګڼه په مجاز کې دی بیا مجازي دي چې لکه مجازي نه دي مړه بس اسي هغه جوړ شوی دی لکه نو د دې نه بس جوړیږي نو مجازي بادشاہان په دنیا کې شته د دنیا د ورځو مالک الله پاک دی د دنیا بادشاہ الله پاک دی خو دنیا کې د مجازي بادشاہان شته نو ځکه وایي چې مالک د ورځې د قیامت دی په دغه ورځ باندې بیا د ټولو بادشاہانو سرونه ښکته نیولي الله پاک فرمایي لمن الملك اليوم نن ورځ د چا بادشاہي ده څوک به دا نشي ویلی چې الله ستا بادشاہي دا به داسې خلسري به ولاړ او یو بل خبره اړه راخسته هغه دا ده چې پر رب العالمین چې مخکې تیر شو نو پر رب العالمین کې د دنیا هغه بادشاہي او تربیت ته اشاره شته کنه د دنیا هغه بادشاہي په دغه کې ذکر شو او دلته مالک یوم الدین
ځکه تربیه د دنیا کې الله پاک کوي تاسو د رزق څوک درکوي دا کو د بادشاهانو په لاس کې تاسو به روټۍ خوړلې وي څنګه به خوري او غپ نه ده دا خو نور ګرانیږي نه نور نه ګرانیږي پېښې په خبره یو بزرګ چالو غوخه ګرانه شوې ده وی ارخصوه بعدم الشراء وی پناه غسلو باندې ارزانه کوي مې اخلي ارزانه بشي مې خوري غوخه مخوري دال خوري کنه ساق خوري کنه پر دې بچهانو دغه واسطه بس چې دا غریبانان خیر ته کې نه ول پېښ په خبره باندې دا رزق څوک ورګي په 500 روپۍ باندې سره دیاړي کې 300 باندې کار کیږي په حقیقت ته وګوره دا موږ د علما د مولیان په جمعات کې 3000 تنخواه ورکړي 4000 15000 چې 6000 مولا ورګي نو 6000 د ورځې 200 روپۍ شي په 200 څوک کور ساتل شي 200 خو د کور کې یو ماشوم د ورځې خوري 100 روپۍ خوري دې په دې 200 کې د بجلی بیل په ورکړي دې بغم خادي کوي دې موټر سایکل چلای دې موبایل ساتي دې بغم خادي خلکو سره کوي دې روټۍ خوري دې په ملما راځي دې په ډاکټر لذي دا ټول مسالې پر 200 روپو کې څنګه حل کیږي دې روټۍ صرف غوړی او چینی چې راوړي څو پیسې لګي ګوړه راوړي خدای رزق الله پاک ورګي ها پېښه نو هغه شپږ زره نه لګي ټول پرتی یو روپۍ هم نه لګي خو خبره دی پر کوم چې موږ سره د عوامو غم نه چې د قرآن باخره کې څه کوي خو رزق به الله پاک ورکوي ځان رزق وعده کړی بس وخت په وخت ته ملاويږي بس او نور د دې دا تربيت څوک کوي الله پاک دا رزق الله پاک ورکوي نو دنیا بادشاہیم ذکر شوی دا رب العالمین سره او د آخرت بادشاہي مالک یوم الدین او په دې مالک یوم الدین کې یو بل خبره طرف ته اشاره ده هغه باندې تاسو کوی هغه څه ده چې ګوره دې کور د دنیا نه یو بل کور طرف ته تګ دی د څه چرته غافل نه شي چې رب دا دنیا ده اللهم ربنا آتنا فی الدنيا یا الله چې په دې دنیا کې بس دنیا راکې دنیا غواړي دنیا د پاره وظیفه کوي وظیفه راکې بچي مزدوري نه کوي وظیفه راکې پیسې کوړه نه وړي وظیفه دې د پاره وظیفه غواړي او دې د پاره وظیفه نه غواړي زما بچي دیندار شي نو دې کور دی او بل کور طرف ته تک دی مزل دی ورتلل دی چې په دې باندې دوکه نشي دا دنیا کې چې کم سيزونه دي کو زی روح دی کو غیر سيزونه ټول په پناه کې مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی او د قیامت دی په دې ځام ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی موږ عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تعالی امداد غواړو عبادت بر چا کوي امداد بر چا نه غواړي بل چا نه غواړي قبرونو نه زیارتونو نه شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله نه بریلیان خو غواړي بریلیان وی امدادکن از بند غم آزادکن یا شیخ عبد القادر جیلانی پیش په خبره او د دې دا بډایګان خزینې دي ځاله دین دی د مکسر لا عقیده خرابي باغې کې د څوازونه کوي څه مشکل ته ورسیږي نو د دې عقیده دا نه چې لکه دا زمونږ امداد کول شي خو خلینه وخیږي نو خلینه دا خطلم خطرناک دي دا خطلم حرام دي عقیده برابر او سره به جب نه وخته نو مشرکی کې بنو کافری بنو خو دا ټکه خطرناک یو او کو عقیده دار چې یو مړی یو زیارت والا یو قبر دې زما د حال نه خبر دی دې زما دلته امداد کول شي دې حاضر او ناظر دی اخذ کفر عقیده څه تکلیف ورسي یا شیخ احمد بابا را ورسي الله نه والله تاسو ته ویلو کړه
موږ هغه کې یو ملګری هغه جماعت والا هغه وی چې زما دغه شان یو قصه بیانوله خو قصه نه کومه سین کې د ماشوم دغه شو بیا چې واو زناتو چې ماشوم چې خو سین یوړو پټکای د سپسر بوډا او پټکای زمکه درا سره راوښتو چې شیخ احمد بابا په دې ځای ته نه غواړم او کو دا زوی دی را نکو نو درزم نه به تیونه به دا جنډي پیښې هر څه به ختم کړي دا زوی په دې ځای راکې وې دا ماشوم وګوره او چت کوی دا ما ته داس ما دا دا کې دې نشي خو دومره دا کو چېرې الله پاک داسې کړي نو دا دې بنده لپاره استدراج دی سره استدراج دی چې الله پاک په دمه د مدینه سي ته د الله نه ولې نه غواړې دلته مې وکاسو هغه وی مونږ امدا په سین کې جګیر شو شیخ بابا لک زر را رسی کنه دا سوري بابا جیدا من نه وی دا زر را رسی نو څنګه را رسی هغه خود سي بند کو چې دا لانټرش لیول څه غپ نه ده پېښې په زبرل چت نه مانی دا خو بس د بدلرګو چتا چې اوسه په لانټر وو دونه زوخ نشته کار پېښې په خبره باندې اځه خبره دی پورې نو کوم دا د الله ولیانو بس خنداګانې دي دا نیکان خلک دي دعاګانې ورلغواړي د وسیلې هغه ټولي خبرې په خپل ځای دي خو ته دا غنه امداد غواړي چې ته زما امدادو کې مال اولاد را کې مال بچی را کې دا خدای په کم قهر خته دی غزارت لم خلک ډیره پاره چې ماته بچی ملاوي شي ذکر نزي زی وردا دا ټول خبره مې ته معلومه دي دا خطرناکه عقیده دي دا الله نه غواړي سبق کې جبه نه چلیږي لال چې په قبر باندې جبه کې دي او کانی باندې وਹੀ هم دې شخص وواچي دا ډېر عجیب عجیب واقع متمغه دراغلي دي چې دا بیانوم ما به نا وخت به مسله جوړيږي خو دومره یاد ساتي چې امداد بر چانه غواړي او عبادت بر چا کوي وردا توحید عقیده دي ته چې دا الله سره شرک کې بل څوک هغه حاجت روا مشکل کوشا غني بل چانه امداد غواړي ګورا بیا دا یو مسله ده چیرې تاسو چې د پلان کې ته وای چیرې کراشه ماته دا پاند اوچت کا لګي وبر او دا خو ته امداد غوښتو دا خو د شرک کو پیښوي دا خو ته شرک کو ځکه ته سړی ته راشه دا بل په لګو دا خو ته امداد غوښتو دا غنه یاد ساتي د حي ژوندې قادر قدرتي پاکار او حاضر وي دا خو جایز دي دا خو دنیا کارونو ترتیب دی یو سړی حاضر دی ټي وی نه ته چې سره پر راغواړي ستاغه کار کولای شي الله پاک له دغه وس ور کړی ته ته پند ورچته ولای شي او ژوند دی نو دغه وخته شي دا خو دنیا په دې روانه راشه لګې دي کوو د ګاډي دي کوو دا د خو شرک په خدای باندې دا شرک نه دی هغه ژوند دی حاضر دی او قادر دی په کار باندې چې غواړي دا شرک نه ښه صحیح ده دا د مسجد نبوي او درس کې زنا سودا ملته مدینه الجامعه الاسلاميه مدینه منوره چې کومه جامعه ده دا غي استاد درس کې ناسو دا عقیده خبره کړې ده چې حي قادر او حاضر او بیا د عربو کتاب ما راوړو آی کې دا خبره ذکر وا نو تاسو ځان سره یاد ساتئ ایاک نعبدو خاص تا بندگی دیزه کې دا خبر انتهایی ضروری دی دا بعضی بریلیان دی خدای پاک ته هدایت نصیب خلکو عقیده خرابې کړي هغه کې دا خبره وا یو بریلی او نامه بس سوال جواب یو بریلی بیان کړي وي دا یا کنه عبادت یا کنه زین قران کې دا عارضی دی وي ډیره خطرناکه خبره وکړه
بیا یو خبره باندې باس رااله نو ما ته د ایا کنه بدو یا کنه صحیح سره بسکه وې دې کې خدای الله پاک د عبادت کسب واسطه باندې ما ته سوال جواب راوړل چې دې کې خدای الله پاک د امداد غوښتلو خبره ده او داغه د عبادت خبره ده خو نه دی ویلي چې نور چانه نشي غوښته مکه مشرکان هم دا خبره کولې ای الله منو یقین دې الله پاک به منو شرک کوي او په سیندونو کې به چې سختو کې بغیر شو الله ته بیا واس کو او د نن زمانه براینا مسلمان په سختو کې قبرونو ته आवाज کوي او د مکی مشرک چې یو کاڼه به هغه ته به سجدي کول چې هغه به خسته ورې د غوځو به سجدي شروع کړي هغه خلکو په سختو کې الله پاک ته आवाज کوي بل چاته आवाज مه کوي دی وی چیرې دا ایا کنه بده یا کنه استعين چې کوم دینو دی کې خدا خبره ذکر ده چې د الله پاک لکه دا ویل چې ذکر د شی نفي د معادا نه کوي ذکر د شی نفي د معادا نه کوي لکه مثال زرا شمه او دلته د طالب ته وایم چې لکه وادل بیا راشه وادل راشه دی خدا مطلب نشي دا نور باندې راځي دا نور مطلب شي دې ځان له ویناګان شي بل خبر نو موږ ته وایو چې ذکر د شیخ او نفي د معادا نه کوي خو تخصیص د شیخ نفي د معادا کوي تقدیم د ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص دا اصل کې نعبدك ونستعينك سو نعبدك بس نحو وګورا او نستعينك خدا مخکې شو نو ضمیر منفصل پر راغی کنه مفعول به ضمیر دی کنه نو ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو دلته سره راغی چې استاد صرف تراشه نو واستتلی شي صاحب خاص تا عبادت کو خاص تا نه امداد غواړو د بل چانه به نه غواړي اهدنا الصراط المستقيم مشهور معنی خو تاسو دا کوي چې وخه مونږ ته لار برابر په دې لګي اعتراض دغه ډیر باسونه دي کاغذ کومه دا درسونه نه ختميږي خودم ریاض ساتي چې یو خبره بس دا د لنډه چې ثبتنا مضبوط کی مونږ په لار داسې لار چې برابر ده یا مونږ ته لزوم الصراط خو بیا هم کې زاد المسیر ولا خبر ذکر کړی دي التسهيل ولا سب چې کوم دینو ثبتنا ویل دا به تاسو بس صرف دلته ثبتنا ټکه یاد ساتئ چې یا الله موږ د خود نه غلار خودل خو په دې اوس موږ مضبوط کې سب کې مضبوط هم کې مضبوط هم کې الصراط صراط الذين دلته به اهدنا صراط الذين صراط مستقيم نیغلار نو دا نیغلار ان اللار د هغه کسانو چې تا په انعام کړه په هغه باندې په دې کې ډېر باسونه دي خو تاسو ته ما تفسیر القرآن بالقرآن چې منفصلا کوم ویلو چې هغه نبیان او شهدا او صالحین او صدیقین خلق دي دا هغه خلکو په لار باندې مضبوط کی صحابه دا ټول په شامل دي د اسلام ولا لار ده د قران ولا لار دا صراط الذين دا بدل ده دغه مخکې انعمت علیهم دا انعام کړه په ایمان دغه ځای کې ودرېږي دغه ځای کې موږ وقف کوو ها سورۃ فاتحه چې موږ وایا توایو دغه ځای کې وقف کوو شابي زه متوایا توي فالته وقف نه کوي دارک ول الضالین کې وایا حساب وي غير المغضوب عليهم يومانتكم دا صراط الذين دا خو بدل شو کنه او دا غیر المغضوب عليهم دا بدل من البدل دی دا د بدل نه بدل دی اوس راشه معنی یاد کا غير المغضوب عليهم ولا الضالين
تفصیلات د پنه کومه خدا مشهور معنی چې کومه خلک دا غلطه ده پښتو کې نن معنی یاد کا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې پاغوی نستا غضب شوه او ناغوی گمراه دي دا معنی نن یاد کا استاد دی ولي کا دا معنی علماء ذکر کړی دا چې پاغوی نستا غضب شوه چې پاغوی نستا غضب کړه شوه دی او نه هغوی گمراه دي دسې بنوي چې نه لار دغه کسانو دا بنوي نه لار دغه کسانو وی خلک کنه دا بنوي دسې بوي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې پاغوی نستا غضب کړه شوه دی او نه هغوی گمراه دي چې پاغوی متمخ کی خبره ذکر ده کنه صراط الله دا بدل من البدل ده کنه وګوره منعم علیهم ذکر کا کنه چې لار دا کسانو راته وخی چې پاغوی ستا انعام شوه ده نو دا غینه بدل ته اوس ګوره غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې پاغوی نستا غضب کړه شوه ده او نه هغوی گمراه دي ته بس پرېدا پېښوي نه معنی غلطه ده ټیک نه ده اوس راشه چې پاغوی نستا غضب شوه ده او نه هغوی گمراه دي بیا په د دې مغضوب علیهم نه څوک مراد دي او د ضالین نه څوک مراد دي نو دې کې خوري خبرې دي مغضوب علیهم نه يهود علی ضالین نه نصارا علی نو عام کې دیم شیدا خدا خو بعض وخت کې نبی علیہ السلام تفسیر نه بیان تمثيل یو مثال بیان کړی نو دا يهود او نصارا د یو مثال نبی علیہ السلام ورکړی دی تمثيلا نه ویلي دي يهود او نصارا د یو تمثيل او مثال نبی علیہ السلام مبارک ورکړی دی موضوع نه څه ګورئ دا تمثيل ورکړی صرف یو مثال ورکړی دی نبی علیہ السلام چې يهود او ضالین د نصارا دا یو مثال دی دیم دی لکه آمین دې پسې آمین ویل سری دا آمین په معنا د څه سره ده یا خدا آمین لکه امام مجاهد وی چې اسم من اسماء الله تعالی دا الله نومونو کې ونوم ده یا امین معنا دا چې کذالک یکونو دغه رنګ بکیږي دا سوال دغه رنګ دی وشو دغه رنګ بکیږي یا په معنا د استجیب سره چې یا الله زمونږ دا دعا قبول کا یا الله دا دعا زمونږه قبول کا او چې یو قوم څخه خلک دعا کوي نور په امین وي دا اجابت دا قریب او نزدې دا دعا قبليږي کان موسی علیه السلام يدعو وهارون يؤمن موسی علیہ السلام دعا کوي هارون علیہ السلام امین ویاو الله پاک یې دوه دعا ما قبول کړه وي ا دعا قبول شو دعا ته نسبت شو اغزال اختلافي او مسله براشي په جام باندې دعا کوله ځان له خبره اختلافي نو مرنه خلق اختلافي کړي آمین ليست من القرآن إجماعا ليست من القرآن إجماعا دا آمين تكي پا إجماع دا أمت علماء سردار دا قرآن نه دے گوره خان لکه بسم الله کی خبر وکړه اعوذ بالله ګوره د قرآن آیات هغه چې په سر کې کوم اعوذ بالله مونږ وایو دا د قرآن آیات نه بسم الله کې ځان خبره تیر شو نعوذ بالله مستقل آیات نه ده اعوذ بالله چې تلاوت سر کې شروع کول ته یادو اخو نه ده یو چا په نسبت ده او دا امین چې دنه پس کې ویل کېږي نو دا د چا په نسبت ده نه ده او دا یو سنت عمل ده اوس په امین کې بلګه خبره وکړو چې امینه په پټه ویل په دې موږ کې بهتر دی او په زور باندې اختلاف پکې ده یاد ساتي دا اختلاف په جواز او په عدم جواز کې نه ده اختلاف په څه کې نه ده په جواز او په عدم جواز کې په دې کې نه ده چې جایز کم دي
چیرې په تیز ویل دا حرام دی په پټه ویل چې کوم دی نو دا ثواب خبره ډېر ثواب دی نه یو خبره شته دا اختلاف په اولا او غیر اولا کې دی بهتر کومه خبره ده بهتر کومه خبره ده د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د مالکی او امام مالک صاحب د راجح قول مطابق داغه نو امین په پټه دا بهتر دی د جهر نه تو چا په نسبانه امام مالک صاحب مسلک داغه د راجح قول مطابق داغه قول او د احناف خدا قول دی چې امین دعا د امین په پټه ویل پکار دي که دعا په پټه بهتر وي نو په پټه باندې بهتر دی شافعی رحمت الله علیه دا غي شوافی دا رائے دا چې کم قرات په تیزه کیږي لکه موز کی چی نو پاګه کې په تیزه امین ویل څه دي دا بهتر دي صحیح ده کنه هغه ترجیح ورکړي چې څوک په پټه وي هغه ته حرام نه وي نو یو امین دغه امین شو په پټه ویل شو په کارم ویل شو خو احناف څه چې په پټه به وي څه وي موږ به په پټه وایو ها موږ مسله دا یو امین به شرط دی یا له شرط دی ټول جمعات کې خلک په پټه امین وي ته په کې په تیز امین وي خدا خدا کې چنجه ده وسه دا اوس مسله خطرناکه ده ها ځکه دا سره د شرط لپاره لګیا دی ځکه دا خو لکه د دسه خو نبی اسلام په نظام دا څه حرام کار خو نه ده چې چا په پټه وي نو ولې شر جوړای ټول خلک په یو طریقه روان دي بس پرې دا خلک په دغه طریقه باندې بس بهتر او اولا او غیر اولا کې مسله ده نو بس دې کې جګړې نه دی پکار او چا په تیز یو کو په مازه وي صحیح ده کنه او بیا یو حدیث شریف دی دا ابو هريره سے روایت دی چې نبی اسلام فرمایل چې اذا امن الامام فامنوا کله چې امام امین وای نو تاسو امین وای فانه من وافق تامینه تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه شکه شاندار چې چا امین د پرختو د امین سره یو شان شو موافقت وکړو هغه سه وزې شو دې کې بیا ابن کثیر رحمه الله درې خبرې ذکر کړې دي چې دا یو ځواله په څه کې په اخلاص کې یا په وخت دا ټول خبرې دي خو دومره یاد ساره چې د پرختو د امین سره امین یو شان شو د دې سړی هغه مخ کې چې کوم واړو ګناونه کړی دا غي مغفرت ته الله نصیب کړي او ګناه به معاف شي واړو ګناونه دې سره معاف شي هغه ګناونه به ته معاف کړی شي چې کوم د مخ کې کوم واړو ګناونه نو دې کې اختلاف ده بسم الله الرحمن الرحیم خاص پرون د الله تعالی سره چې به حد مهربان او ډېر رحم کوونکی دی شروع کوم الحمدلله رب العالمین ټول د اولوهیت او د خدای توب صفاتونه خاص الله تعالی لره دي چې پالون کې د ټول مخلوقات دی الرحمن الرحیم چې به حد مهربان او ډېر رحم کوونکی دی مالک یوم الدین مالک او واقدار د هر څه دی په ورځ د قیامت کې یا واقدار د ورځ د قیامت دی ایاک نعبد خاص تعالی مونږه بندگی کوو عبادت کوو و ایاک نستعين خاص تعالی امداد غواړو اهدنا الصراط المستقيم مضبوط کوم په لار داسې لار چې برابر ده صراط الذين لار دا کسانو انعمت عليهم چې تا انعام کړه پر ځونه نه کړ د پاغوي باندې غیر المغضوب عليهم چې پاغوي نستا غضب کړه شوی ولا الضالين او نه هغوی گمراه دي امين جوما اکثر دعاګانې خلک کینو باغ کې عام خلک هم تیزه وایي تیزه منسي د موز مسله دا کې موز کې بهتر صرف مونږ وایو جایز خو دی جواز شته موږ کې امين الحمد لله رب العالمين والعاقبه الصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها دعا کې چې الله پاک مو خوشاله نصیب دا درس د کو وخت باندې ختم شو ما څه بیانونه دی بل نور زینو کې نو التبه زم ټول ورځ مګیره ده بیا ان شاء الله لږ ډیر وخالو سي ان شاء الله او دعا کې چې الله پاک زموږ دې درسونو لپاره فارغ کړي
الله پاک موږ نه قبول کړي او موږ د سینې دې علوم ته کولاو کړي کوم مسلمانانو دعاګانو د پاره الله پاک شریعت حاجت ټول مسلمانانو پوره کړي ملګرو د حسب الله مرګره دا درس لراځي د سم مشکلات الله پاک مشکلات ختم کړي کامیابی الله پاک نصیب کړي دا ټول طالب علمان د قران د درس لپاره چې دا کم دلته راغلي دي ناس دي یا زمونږ خويندې او مین دی هغه بلته پرده کې ناشتي الله پاک دې ټول دې انواراتنا منور کی والله پاک دې علوم ته دې زړه کولاو کی والله پاک دې عمل مونږ ټول ته نصیب کی او صحیح په الله مونږ ټول ته نصیب کی مونږ دا ټول طالبان کامیاب کی خوشاله نصیب کی سعادتونه نصیب کی او ژوندۍ کې د قران شریف د خدمت لپاره مونږ ټول برکت واچي کوم مسلمانانو چې دعا لپاره الله پاک ټول مسلمان شریعت پوره کی دلته ډېر مسلمانان دا موږ دا مولانا صاحب مولانا محمد حسن صاحب بیماری دعا وکړه الله پاک شفای کامل نصیب الله پاک صحت عافیت نصیب نور څوک بیماران څوک مسلمانانو وفات شوي زموږ خپلوان رشتہ دار ما وراره والده دوه ته چې الله پاک مغفرت نصیب کړي دې محله ډېر چې کم ځای نو شازم صاحب د نورو الګرو چا موریان وفات شي الله پاک مغفرت نصیب کړي او چا خپلوان رشتہ څوک وفات شي الله پاک د قبرونو جنت باغچې وګرځي اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم او نبی اسلام چې د امت لپاره کوم خیر وکړي الله خیر مو نصیب کړي کوم شر نه پناه وکړي هغه شر نه پناه راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار